لکه یو حدیث مبارک کې د ذکر په فضایلو کې راځي وي نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځې تشریف راوړه څه صحابه ناست وو نبی علیه الصلاة والسلام ورغې د صحابو هغه مجلس ته وړلې ته نبی علیه السلام دې تپوس کې لکه څه کوې څه ته ناست یې څه دپاره راغونډ شوي صحابه عرض کوي ای د الله جل شانه محبوبه مونږ خو د الله ذکر کوو د الله حمد و ثنا وایو د الله شکر ادا کوو په دې خبره چې الله جل شانه مونږ ته د اسلام دولت نصیب کړی دا د الله په مونږ باندې ډېر غټ احسان دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي په الله قسم صرف دې دپاره ناست یې صحابه ورته وکړه په الله قسم صرف په دې وجه ناست یو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ما د څه بدګمانۍ په وجه باندې تاسو له قسم در نه کو بلکې جبرائیل علیه السلام په دې سات راغی او ما ته دا خبر راکو دا خبره راته واوروله چې الله جل شانه ستاسو په وجه فرشتو باندې فخر کوي چې داسې یو مجلس دی جماعت کې ناست دی د هغې په وجه الله جل شانه په فرشتو باندې څه کوي فخر کوي نو ما وی چې معلومه کړم چې دا مجلس د څه مجلس دی نو تاسو راته ووایئ چې دا د ذکر مجلس دی